الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى صدق الله العظيم. فرعون چې کله د موسی علیه السلام د معجزې د لاسه ماتې وخوړله او هغه سحر یې ناکام شو او د قوم زیاته حصه په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو. نو مصر کې موسی علیه السلام ته الله رب العالمین اخلاقی فتح ورکړله او خلق دړادړ راغونډېدل او موسی علیه السلام باندې ایمان راوړلو. دغه ځای کې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې اوس ته د خپل بنی اسرائیل د ځان سره روان کا. اوس پورې خو د فرعون د اجازت ضرورت وو. اوس خو چون کې ستاسو ملګرتیا سیوا شوله، اخلاقی برتری میلاو شوله، نفسیاتی رعب درته چې کم دی نو ګویا کې یو قسم میلاو شو. نو تاسو اوس دا بنی اسرائیل خپل د ځان سره دا روان کا. یو خبره دی بنی اسرائیل په قبطیانو کې مشهوره کړله چې یاره زمونږه اختر را روان دی او هغه اختر له مونږ ځو. نو کله کله دا زنانه د خپلو ګاونډیانو نه د دې زیب و زینت دا سامان عاریتن راخلي که نه وي یاره زه واده له ځم نو ماله دا خپل دا کالی له غوندې راکړه نو چې واپس راشم بیا به یې درله درکړم. نو د دې قبطیانو نه د بني اسرائیلو د ځان سره کافي سازو سامان، کالی، زیورات، یو څه بل څه دا د ځان سره را جمع کړل او روان شو. موسی علیه السلام مخکې، بنی اسرائیل ورپسې شاته. دا تقریبا 6,03,000 روایت راغستی دی او بل روایت 6,70,000 راغستی دی. دا روایت مختلف دي. تعین چې کم دینو د مقدار دا الله نه دی کړی، د دې وجې نه کافي و 12 قبیلې وي او هر یو قبیله ځان ځان چې کم دینو دنیا افراد یې لرل. خو د شپږو لکو نه سیوا بنی اسرائیل د خپل ځان سره دا چې کم دینو ګویا کې را روان کړل. هلته چې فرعون ته کله پته ولګېدله هغه خپل فوج را جمع کړو د دوی په تعاقب کې چې دا رانه ونوځي او شاته ورپسې را روان شو چې په هغې کې صرف او صرف چې کم دینو ګویا کې په مقدمة الجيش کې 9,00,000 په هغې کې سواره 70,000 په هغې کې صرف په فرنټ باندې دا تور اسونه د فرعون په لښکر کې او دا چې کم دینو یو فوجي سیلاب د خپل ځان سره را روان کو. یو طرف ته په لکونو باندې چې کم دینو ګویا کې قبطیان فرعونیان او بل طرف ته بنی اسرائیل. نو موسی علیه السلام بحیر قلزم ته ور ورسېدو، شاته نور پسې د دوی دا قافلې هم را ورسېدلې. نو ملګري ورته وویل انا لمدرکون، موږ ته خو هغوی را ورسېدل. او موسی علیه السلام په دقه وخت کې الله ورته د مخکې نه ویلي چې ته کله دریاب ته ور ورسېږې نو د خپله امسا به راخلاصه کړې او دې سره به 12 لارې ستا د بني اسرائیلو دپاره په دریاب کې جوړې شي او په هغې باندې به د خپل قوم د ځان سره ملګری کړي او دوی به پورې باسي. هغه بحیر قلزم هغې ته چې کله را ورسېدل او دوی ورته ووي چې مونږ پسې خو شاته دا لښکرې را ورسېدلې، بس مفسرین لیکلي دي دغه ځای کې موسی علیه السلام ته خبر را یاده شوله، زر یې امسا را خلاصه کړله او فکان کل فرق کالطود العظیم. هر یو چې کم دیانو ګویا کې دا دریاب چې کم دیانو دا د لوی غر په مانند باندې دې کې چې کم دیانو لارې دا په دې کې جوړې شولې او 12 لارې دا پکې جوړې شولې. موسی علیه السلام مخکې او چې په کوم ځای کې د موسی علیه السلام د لخر اخیری حصہ وا هغه ځای ته د فرعون مقدمة الجيش را ورسېدلو. نو الله رب العالمین دا واقعه بیانینو فرمایي ولقد اوحینا الی موسی، په تحقیق سره موږ را لېږلي دي موسی علیه السلام او په تحقیق سره موږ وحی وکړله موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی، وحی ورته وکړله ان اسر بعبادی چې ته د شپې به وستل وکړه په هغه بندګانو زما باندې. بعبادی الله یې ځان ته نسبت کو ځکه دا
هغه خلکو چې په الله ایمان راوړی وو. نو د مصر نه د ځان سره د شپې شپې د خپل خلک روان کا فلسطین شام طرف ته. فضرب لهم طريقا في البحر يبسا فضرب بعصاك البحر، بل ځکه الله فرمایي نو دا دریاب په خپل امسا باندې چې کم دی نو ګویا کې اوها، نو فرمایي فضرب لهم نو جوړ کله د دوی د پاره طریقا لاره فی البحر په دریاب کې یبسن وچا، یبسن یابسن وچ لار چې کم دی نو ګویا کې دا ورته ور برابر کا. لا تخاف درکن ولا تخشى، تب نه یریږي د مندلونه در رسولونه، دوی به تا رسولې نشي ښه درکن ان یدرکک فرعون، چې تا ته چې کم دی نو ګویا کې دا فرعون څه شي دا در ورسیږي. ځکه هغوی ورته وایي چې انا لمدرکون، صاحب موږ پسې خو سړي را ورسېدل. الله فرمایي لا تخاف درکا ولا تخشى، او نه به ته یریږي لا تخشى غرقا، د څه شي نه به نه یریږي د ډوبېدلو نه، په دې نه به یریږي نه ښه. نو فاتبعهم فرعون بجنوده، نو ورپسې شو د دوی فرعون بجنوده په هغې لښکرو خپلو سره. نو فغشیهم من الیم ما غشیهم، نو پس پټ کړلو دقه فرعونیانو لرا من الیم د دریاب نه ما هغه حصې غشیهم چې دوی یې پټ کړي وو. نو بس چې څومره حصه الله مقرر کړی و هغه په الله د دریاب د دوی د پاسه چې کم دی نو ګویا کې راوچته کړله او دوی په هغه دریاب کې غرق شو، دوی را پټ کړل په خپل غیږ کې. واضل فرعون قومه وما هدا، او گمراه کړی فرعون قوم خپل وما هدا، او د چې کم دی نو ګویا کې صحیح لارې طرف ته نه وبوستی ښه، صحیح لارې ورته نه وښودلې. یا بني اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اوس دې ځای کې الله رب العالمین بني اسرائیل باندې خپل انعامات خپل احسانات دا په الله رب العالمین ذکر کوي. نو دوی چې کله د دریاب نه پورې وتل نو هغه طرف ته خو اوس چې کم دی نو ګویا کې صحرا وه، دوی ته خو د خوراک او د څښاک ضرورت و. نو الله رب العالمین دوی له په ونو کې چې کم دی نو ګویا کې داسې د سپینو پاغوندو په شکل کې هغه ترنجبین دی ورله چې کم دی نو ګویا کې دی ورله را پیدا کو. سار چې به دوی را پاسېدل په دې ونو کې به دا سپینې خوږې پاغوندې پرتې وي، او په دې صحرا کې به ورله چې کم دی نو الله رب العالمین مړزان ورید شوي، دا به ورله الله رب العالمین په وادي تیه کې په هغې کې ورله الله رب العالمین د خوراک انتظام ورته هم وکړو. نو الله دا انعامات او احسانات د بني اسرائیل ته ذکر کوي. نو فرمایي یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیل قد انجیناکم، په تحقیق سره ما نجات درکړی تاسو ته من عدوکم د دشمن ستاسو نه، د فرعون نه مې خلاص کړلی. وواعدناکم جانب الطور الایمن، او ما وعده کړې ده او وعده مې کړې وه په هغې اړخ د هغې تور کې د کوهي تور کې الایمن د ښي طرف نه. نو موسی علیه السلام چې کله کوهي تور ته تلو نو د کوهي تور په ښي طرف باندې دی چونکې روان و، دقې ځای نه پې چې کم دی نو ګویا کې الله رب العالمین د طرف نه پې آواز وشو. نو هغې سره مې وعده کړې ده د څه څیزه د تورات چې کم دی نو ګویا کې د ورکولو. وواعدناکم بالتورات، او وعده مې کړې ده نو هغه به موسی علیه السلام لبا تورات دا به ورته ورکوم. فرمایي ونزلنا علیکم المن والسلوى، موږ نازل کړي دي په تاسو باندې المن ترنجبین لره والسلوى، او دقه رنګې چې کم دی نو بټیر مړز پاخه وراته دا چې کم دی نو الله رب العالمین دوی ته چې کم دی نو ګویا کې ورکړي. کلوا من طیبات ما رزقناکم، او بیا الله فرمایي چې ما درته ویلو چې خورئ تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه هغه څه نه چې ما درکړي تاسو ته. ولا تطغوا فيه، او تاسو سرکشي مه کوئ په دې کې. فیحل علیکم غضبي، نازل بشي په تاسو باندې غضبي هغه غصه زما. ومن يحلل عليه غضبي، او پچا باندې چې راکوزه شوله غصه زما فقد هوا، نو دا سړی هلاک شو. فقد هوا فقد سقط في النار، بس دی په دوزخ کې چې کم دی نو ورتاو شو. واني لغفار لمن تاب، او بشک زه ډېر بخشش کوونکی ما هغه چاته چې توبه یې وباسله د شرک نه او امنه ایمان راوړو وعمل صالحا نیک عمل یې وکړو ثم اهتدی بیا په سمه لار برابر شو. وما اعجلک عن قومک یا موسی، اوس دې ځای کې الله رب العالمین دې موجوده بني اسرائیلو ته هغه ټول په ټول خپل انعامات احسانات ذکر کړل. بیا هغې زړې واقعې له لاړ شئ، زوړ منظر ته لاړ شئ. موسی علیه السلام چې د خپل قوم پرېښودلو نو په خپله اوس مخکې روان دی د ټولو نه، ځکه د الله سره د دیدار د هغې چې کم دی نو شوق یې دی، د الله د کلام د اعطا د هغې چې کم دی نو ګویا کې هغه فرط محبت دی، نو مخکې روان دی. نو مطلب دا دی چې دوی راپسې شاته را روان دي، او دا بني اسرائیل چې کم دی نو ګویا کې
دوی ایثار شو. اوس چې ایثار شو موسی علیه السلام هلته ور ورسېدلو. دلته دوی خپل منځ کې دا خبره کوله چې یاره موسی علیه السلام سره تللی دی نو خپل خدای ګوري، د خپل خدای سره ملاقات کوي او د هغه د طرف نه به ورته څه میلاویږي. دوی په منځ کې چې کوم دی نو ګویا کې یو سړی موجود و سامري، د دې سره چې دا په څومره چې کوم دی نو ګویا کې کالي مالي دا یې راغونډ کړي نو دا خو چونکې مال غنیمتو د قبطي حربیانو نه اغستی او د مال غنیمت چې کوم دی نو ګویا کې په باره کې سابقه امتونو ته د استعمال اجازت نه و، هغه به یې راغونډ کړل په یو ځای کې او اور به راغی د اسمان نه، هغه به یې چې کوم دی نو اوچت کړل د ځان سره. نو هارون علیه السلام دوی ته ووی یو خو تاسو دا زیورات او دا کالی او دا یو شی بل شی دا در سره راغونډ کړئ او ډوغل ته یې ورتاو کړئ اور یې ورته کو. بل طرف ته دا سامري دا چې کوم دی نو ګویا کې پیدا شوی خو بني اسرائیلو کې و، اسرائیلي و، لوکوالي باندې دی په هغه کال پیدا و چې په کوم کال باندې د بني اسرائیلو چې کوم دی نو د ماشومانو د قتل کال. نو مور یې په دې ریدله نو دی یو غار ته وردننه کړلو او کله کله به یې ننداره کوله. نو الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام په ده باندې مقرر کو او په دې ګوتو کې به ولا شاته او پی دا به ورله چې کوم دی نو ګویا کې په خوله کې ورکول او د ده تربیت او د ده پالنه یې کوله تر دې چې دی غټ شو. د الله د دغه دومره عظیمو نعمتونو د هغې نه انکار وکړو او دی چې کوم دی نو ګویا کې کافر شو. دا خپل کفر دا یې پټ ساتلو دې ملګرو ته یې پته نه وه. نو هارون علیه السلام نو چې کله موسی علیه السلام سره د خپلو لښکرو په دې دریاب را پورې وتلو نو جبریل امین علیه السلام او نورې فرشتې ورسره ملګري وي. نو ده چې به کتل چې د جبریل علیه السلام اس به په کوم ځای باندې خپه کېښودله نو د هغې د لاندې به یو شینکۍ را زرغون شو. نو ته وایي چې دا سیس خو څه ناشنا غوندې ماته ښکارېږي. نو هغه خاورې چې کوم دی نو ګویا کې فقبضتها قبضة من اثر الرسول نو هغه مې چې کوم دی نو ګویا کې هغه په موټي کې د راغستې ده د ځان سره یې سنبال کړی دی چې په دې کې څه کمال دی. هارون علیه السلام ته وایي چې ما سره چې کوم دی نو په دې لاس کې هم څه یو قیمتي څیز دی، زه ورتاوم دې ډوغل ته د خلق ورته سره زر ورتاو کړل، زه ورته دا ورتاوم. خو ته د الله نه یو سوال وکړه چې د دې سامري سره په لاس کې څه دي او څه هم دې ډوغل ته ورتاو کړل، خدای چې د کوم جایز مقصد دی دا جایز مقصد ورله پوره کړه. اوس خپل ملګری د سړي نه داسې مطالبه وکړي خامخا سړی ورته دعا ورته کوي او د ده چې کوم دی نو ګویا کې مطالبه سوه په زړه کې هغه دا وه چې دا خاوره په دې کې خو کمال دی، دا چې زه ورتاو کم نو دا کومه سره زر او سپین زر چې هغه په دې ډوغل کې پراته دي نو خدای چې د دې نه د سخي په شکل کې چې کوم دی نو یو جسم جوړ شي او له خوار او هغه بیا چې کوم دی نو اواز هم کولی شي. ځکه ما ولیدله چې خاوره د جبریل امین علیه السلام د اس په خپو کې ښودلو باندې ژوندی کېدله نو دا سونا د دې نه چې کوم سخی جوړ شي نو هغه به هم چې کوم دی نو ګویا کې په هغې کې به هم ژوندون د دې د برکته دا به راتلل ممکن وي، ځکه په دې کې خو کمال دی په دې خاوره کې. نو دا یې هلته چې کوم دی نو ګویا کې په دې نیت باندې دوغل ته ورتاو کړو. هلته خو د هارون علیه السلام دعا ورسره شامله وه. الله رب العالمین د هغې نه سخی جوړ کړو او د ده چونکې مقصد دا و د دې سامري چې د دې سخي نه دی اوس آواز راوځي. به هر حال امتحان الله راوستلو په چا باندې په بني اسرائیلو باندې او د موسی علیه السلام باندې وفتناک فتونا نو یو امتحان پکې دا و ازمیښت پکې دا و. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو دوی ووی چې دا خو ناشنا خبره وشولې. دا سامري ورته وایي وایي ستاسو موسی علیه السلام چې په کوم خدای پسې تللی دی نو هغه موږ ته د مخکې نه میلاو شو، بس همدقه دا خدای دی. ګورئ تاسو نه دا چې کوم دی نو ګویا کې د سرو زرو د سپینو زرو د هغې د راجمع کېدلو نه او د خاورې د ورتاوېدلو نه په دې کې ژوند راغی او دا اوس خبرې کوي نو دا ناشنا څیز نه دی، نو بس د دې عبادت پکار دی. نو بعضې خلکو هغه خبره ومنله نو هغوی شروع شو د سخي عبادت یې شروع کړو. الله رب العالمین موسی علیه السلام ته په کوه طور باندې وویل ته ولې مخکې راغلې؟ ما اعجلک عن قومک یا موسی، خپل قوم ته به ایثار شوی وي که نه. قال هم اولاء علی اثري، خدای هغه راپسې شاته دا را روان دي. اوس موسی علیه السلام ته خو د غیب علم شته دی نه چې هغه هلته پاتې شوي دي
او هغوی د بعضو پکې د سخي عبادت شروع کړی دی. نو موسی علیه السلام یا غره روان دي. الله رب العالمین ورته فرمایي ما خو تا ته ویلو چې 13 ورځو کې به تا ته زه تورات درکوم، خو 10 ورځې پسې نورې سیوا شولې. هلته چې هغوی کله خبر شو چې 13 ورځې تېرې شولې، موسی علیه السلام هغه خو واپس رانغی. هغوی حیرت واخیستل. دلته چې کوم دی نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ولاړ شه، قوم دې چې کوم دی نو د سخي عبادت شروع کړی دی. دا واقعا الله رب العالمین ذکر کوي نو فرمایي وما اعجلك عن قومك يا موسى، نو څه شي تلوار کړی پتا باندې د قوم ستانه یا موسی اے موسی علیه السلام تا باندې څه تلوار و چې ته د هغې نه مخکې راغلی. نو وویل موسی علیه السلام هم اولئک علی اثري، هغې خو دقه دي زما نه وروستو دي که نه. وعجلت الیک ربي، او ما تلوار کړی د تا طرف ته ای رب زما لترضا، د دې دپاره چې ته راضي شي. خدای زه ترې نه مخکې راغلمه، ستا سره مې مینه ډېره زیاته وه، نو دا تلوار مې ځکه کړې ده چې زما چې کوم دی نو ګویا کې دا قدم دا لغزش پکې رانه شي او زه زر تر زره تعالی را ورسېږم. نو قال وویل الله رب العالمین فإنا قد فتنا قومك من بعدك، نو په تحقیق سره موږ په ازمیښت کې ورچولی دی قوم ستا من بعدک، من بعد فراقک، ستا د جدایۍ نه وروستو. ته خو ترې نه مخکې راغلې، قوم د شاته وروستو چې کوم دی نو موږ په ازمیښت کې ورچولی دی. واضلهم السامري، او ګمراه کړی دی هغوی لره السامري سامري، نو هغوی د سخي عبادت شروع کړی دی. نو فرجع موسی الی قومه، واپس شو موسی علیه السلام د کوهي تور نه خپل قوم ته غضبانه غوسه، اسفا او ډېر زیات خفا، شدید الحزن. نو قال اویل موسی علیه السلام چې کله را ورسید یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا وعده نه وکړې ستاسو سره رب ستاسو هغه وعده بهتره باعطاء التورات چې تاسو له به څه درکوي تورات درکوي. نو تاسو ولې چې کوم دی نو د الله رب العالمین د حکم نافرماني وکړله. افطال علیکم العهد، آیا اوږده شوله په تاسو باندې هغه وعده د 13 ورځو په ځای باندې ورځې 40 تېرې شولې ځکه ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم، یا تاسو غواړئ یا تاسو غوښتلی دي چې تاسو باندې نازل شي غضب د جانب د رب تاسو نه. نو څه عذر د سره شته دی د دې نیټې د اوږدوالي د وجې نه دا چل شروع کو، او کنه د الله قهر لم دعوت ورکو. فاخلفتم موعدي، نو تاسو مخالفت وکړو د هغې وعدې زما او تاسو چې کوم دی نو په ما پسې شاته ښه را روان وئ او په دې ځای کې خپه نیولي شوئ، ودرېدئ ما ته ځان را ونه رسو. قالو دی وویل ما اخلفنا موعدک بملکنا، مونږ خلاف نه دی کړی د وعدې ستا بملکنا بقدرتنا، په قدرت خپل باندې. دا خو زمونږ سره اختیار نه و، خو څه تدبیر خو به مخامخا جوړو، مونږ سره د خلکو امانتونه پراته وو. ولکنا حملنا اوزارا من زینة القوم، لیکن مونږ د ځان سره راوچت کړي وو اوزارا من زینة القوم، مونږ چې کوم دی نو ګویا کې مونږ باندې را بار کړلی شوي وو څه شی اوزارا من زینة القوم، هغه بوجونه د ښایست د قوم نه، د قوم ښایست چې هغه کالي مالي هغه په کومو څیزونو باندې و، نو د هغې څه بوجونه چې کوم دی نو مونږ د ځان سره راغوستي وو. نو دا پردی امانت دا کو سپک هم وي خو په سړي باندې بوج وي، د دې وجې نه ته تعبیر په چا سره کړی دی؟ په بوج سره کړی. اوزارا من زینة القوم، تاسو پوه شولې په خبره باندې. اوس په دې ځای کې یو شرعي مسله ده چې آیا دغه د فائدې څیزونه سوځول ټیکو یا غورځول ټیکو؟ دا خو د الله نعمت دی، دې نه نفع اخیستل پکارو. نو فرمایي چې دا غنایم وکنه او د حربیانو نه چې کوم غنیمت مسلمانان هغه حاصل کی د امت لپاره د استعمال اجازه شته او 13 امتونو کې د استعمال اجازه نه وو. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو خو بعضی مفسرینو په دې کې یو بل نقطه لیکلې ده، هغه وینا مالی غنیمت هغه ته ویل کېږي چې جبرن او قهرن سړی د کافر نه واخلي، او کوم چې په رضا باندې چې کم دینو راشي نو هغه مالفه وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو دا چې کم دینو مالی غنیمت نو چې دی په جنگ کې اغسته او دا غینه بلکې دایته نه چې کم دینو د قشان دی پر رضامندۍ سره راخسته وو. پوه شئ تاسو په خبره باندې په کار دا و چې دا ورل ور رسولې وي، امانت ورل واپس ورکړې وي، د دې وجنه ورته سوي اوزار نه مونږ بوجونه اوس راغستې پر دې امانتونه دي دا دی را سره. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو بهر حال فرمایي ښه فقذفنا نو مونږ ورتاو کړل دی لره فكذلك هم دقرنګ القى السامري، سامری پکې چې کم دی نو ګویا کې هغه پکې ورتاو کړلو. څه شی ورتاو کړلو؟ هغه خاورې پکې ورتاو کړله. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نو را وباسلو د دوی دپاره داسې یو څښی دی سامري، جسدا چې د هغې جوسه وه، له خوار چې د هغې اوازو
او خدا به کول د غواګانو په شانته د سخی په شانته. نو فقالو نو دوی ویل د سامری او اتباع دده چې هاذا الهکم و اله موسی، دا هغه ستاسو خدای دی او هغه خدای د موسی علیه السلام دی. تاسو ورپسې لري لري ګرځي کوه تور ته پسې سره دلته راته ملاو شو. نو فنسیا نو موسی علیه السلام هیر کړی دی رب خپل لرا د موسی علیه السلام نه خو رب دلته پاتې شوی دی، دا سخی د هغه رب دی، دا ستاسو رب دی و اله موسی او د موسی علیه السلام هم رب دی. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، الله فرمایي دا ادخال الهی دی ښا. الله فرمایي قال تعال دا به تاسو ځان اولی کوي ښا. الله فرمایي فلا يرون الا يرجع اليهم قولا، يردي دا خلق نه چې دا څخه دې ته خبره واپس کولې نشي، یعنی کو دی ور سره سوال جواب کوي نو هغه د دې ریسپانس او د دې جواب نشي ورکولې، خو پس پويږي نه. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، او دا څخه قادر نه دی د دوی لپاره ضرا د ضرر دفع کولو ولا نفعا او نه د نفع رسولو. نو دوی په دې هم نه پويږي چې دا څه به اختیار اسیز هغه بسرنګ خدای کېدلی شي. ولقد قال لهم هارون من قبل، فتحقيق سره ویلو دي ته هارون عليه السلام من قبل ان يرجع موسى، د موسی عليه السلام د کوه تور د واپسین مخکې چې کم دینه ګویا کې هارون عليه السلام چې کله په دې پوښو چې دی خو د سخی عبادت شروع کو، هغه وخت کې ورته ویلو یا قوم ای قوم زما انما فتنتم به، بشک تاسو ازمیخت کې ورچول شي وي په دې سخی باندې دی عبادت مکوي. وان ربکم الرحمن، او بشک رب تاسو الله دی، فتبعوني تابعداریو کوي زما فی عبادت الله، زما تابعداریو کوي د الله په عبادت کې. واطيعوا امري، او امنه حکم زما خبرو منی خام تاسو ته پر پدې کې خیر دی. قالو دوی ویل لن نبرح عليه عاکفین حتى يرجع الينا موسى، همیشه به موږ په دې سخی باندې عاکفینا مقیمینا دیو ته موږ عبادت کوونکیو حتی تر دې پورې يرجع الينا موسی چې واپس یو کې موږ ته موسی عليه السلام. قال ویل موسی عليه السلام چې کله راغی یا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن، یا هارون عليه السلام سشي منع کړو تعالی را چې هر کله تا اولیدل دا خلق ضلوا چې دی گمراه شوی دي، الا تتبعن تسشي منع کړی وي الله تتبعن چې تا زما تابعداري او نه کړله، یعنی په ما پسې دې ځان را او نه رساو. نو ته په ما پسې را رسیدلې وې کنه چې تا سره څوک راتلل نو هغه به در سره عمر راغلی و کنه. نو هارون افعصیت امری، آیات نافرمانی وکړه د حکم زما. نو قال هغه ورته وی هارون علیه السلام ورته وی کوم ما دسه کوله نو دا د سخی عبادت کوون کې برانه پاتې کېدل، نو تا براته بیا رستو دا وی چې زما قوم د تقسیم کو په دوه ډلو کې، نیم دی التپات کړل او نیم دی دلته ځان سره راوستل. د دې اختلاف د یری د وجه نه چې کم دینه گویا کې ما پتا پس نیم درغله. نو قال نو ویل هارون علیه السلام یا ابن امه، ازوی د مور زما د مور زویا، دې کې دې طرف ته اشاره ده چې موسی علیه السلام په ډېر جلالی شان والا پیغمبر، هارون علیه السلام هغه چې کم دینه گویا کې په ګس لاس باندې د ګیرنه نسلې ده، په خیل اسمانه چې کم دینو د سر د ویختونه نسلې ده، او په غوسه کې ورته وي ته په ما بس ول نه راتله، خلک د په ما بس ول نه راسول. دا هغه ورته وي یا ابن امه اذا مور زویا لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، دا نبوي جلال ده حالانکه موسی علیه السلام کشر ده او هارون علیه السلام څه ده مشر ده، خو په شرک او په کفر باندې نبی په جلال کې راغله ده، تا ولې چې کم دینو په ما پسې دا خلق نه را رسول. نو هغه ورته لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، نو ته منیسا ګیره زما ولا براسي او نصر زما سرم پرېګ دوا او زما ګیرم پرېګ دوا، ما ته قصور نشته ده. نو ګیره د سنت الانبیاء ده، او څومره ګیره چې په موټي کې رانیسلې شي، ځکه چې هارون علیه السلام ګیره دومره لوی و چې موسی علیه السلام رانیسلې شوله، اوس چې دومره وی نو هغه رانیسلې شي په لاسو کې نشرانی سل. نو فرمای لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، من سگیر زما او من نصر زما ویخت زما، انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائيل، زیر دنم د دې خبرنا چې تبوای فرقت بین بني اسرائيل، تفریق او جدائی را وستله، اختلاف را وستله په منځ د بني اسرائيل کې، ولم ترقب قولي، او تا انتظار اونکو د وینا زما. زه د دې خبرې نه یریدم چې بیا براته ته چې زما ما پورې خو به صبر کړو، زما انتظار به کړو، زما قوم دې چې کم دنو په دوه ډلو کې تقسیم کو. قال اویل موسی علیه السلام فما خطبک یا سامری،
هارون علیه السلام پرې خو خاطر ته خو به ګناه دغه ته سامری ته الک دا دی دې څه کړی دي ما خطبک ما شأنک لماذا صنعت هذا ولې دا چل کړی دی یا سامری اے سامری قال نو هغه ورته وی بصرت بما لم يبصروا به ما لیدل کړی دی هغه چې د خلق لیدل نه دی کړی د هغه ما ته الله رب العالمین د جبرئیل امین د اس د خپو د لاندې خوره چې کم دینو ګویا کې ښکارا کړی دا چې داغه د اس د خپو د برکت الله زرغونه کړی نو د فرشتي د سورلې د خپو د لاندې الله دومره برکت کې خدای له فرشتو سره وسمره برکت الله اکبر کوم ځکه چې قران کریم ویل کېږي او درس د قران کېږي حدیث کې راځي دومره فرشتو ته نه حصار کړی چې داغه فرشتو یو قطار یو سر پزمکه باندې او بل سر چې کم نه په وړاندې اسمان باندې لګیدلې زمونږ استاد دا مجلس دومره ډیر مبارک مجلس دی چې د فرشته د اس د خپو د لاندې خوره دومره برکتی وي نو عین فرشته چې په کوم ځای کې موجود دی هغه ځای به څومره برکتی وي تاسو په شری په خبره باندې نو فرمایي ما خطبک قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول نو ما یو موټه رواخستلو یو موټه میکړلو یو موټه من اثر الرسول من اثر حافر فرس الرسول دا هغه لاندې د سوی د اس د جبرئیل امین نو تاسو د تقدیرات ولګوي نو بیا به درته ترجمه اسانه شي نو فنبستها نو هغه مې په دې ډوغل کې چې کم دی نو هغه یو چون خوره هغه مې په دې ډوغل کې ورته وکړله او كذلك سولت لي نفسي هم دقرنګي سولت لي نفسي كذلك سولت لي نفسي بس دقرنګي زما نفس ماته دا کار خسته کو چې دا کارو کدا کار ټیک دی نو قال او موسی عليه السلام فذهب زمونږ د زین ازه سترګو مې پناه کېږه سامری ته وی فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس ستاده پاره په ژوند کې دا یو سزا وي ان تقول لا مساس تبوي چې ما مسکوي ما ټچ کوي ما نو نه به ته چاله لاس ورولې شي او نه به تعالی څوک لاس درولې شي معنا دا تب متروکی تا سره به خواته څوک رانږدې کېدلې نشي تا سره به څوک د یو ځای د ژوند د تیرولو نه وي داسې چرته کېدلی شي چې انسان د چا سره مسکیږي نه او ټچ کېږي نه بیبي ده بچي دي پلار دی مور ده او دقه رنګې دنیا ده دوستان دي نو د دینه بغیر به څنګه ژوند دي دا خو ډېر ګران ژوند شو وان لك موعدا لن تخلفه او بېشک ستا دپاره په آخرت کې یو وعده ده د الله د طرف نه د عذاب موعدا للعذاب لن تخلفه چې ته به وروستو نه کړلی شي د هغې نه نو ته به چې کوم دی نو د هغې خلاف به نه کړلی شي وانظر الى الهک وګوره د خپل خدای ته د سخي ته الذي ظلت عليه عاکفا هاغه ظلت عليه عاکفا دمت عليه عاکفا چې ته همیشه وي په هغې باندې چې کوم دی نو ګویا کې عاکفا مقیما تعبده تا د هغې عبادت کو ته چې کوم دی نو ورپرېوتی وي لنحرقنه نو خامخا مونږ به سوځو د قسخي لره ثم لننسفنه نو بیا به مونږ بادو دی لره فی الیم په دریاب کې نصفا په بادولو سره د دې د ایرا دا به مونږ چې کوم دی نو په دریاب کې اوچنګو دقه شانتې نو دی خدای ته دی اوس ګوره انما الهکم الله الذي لا اله الا هو بشک معبود برحق ستاسو یو الله دی چې نشته معبود برحق مگر یو هغه دی وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا هغه چې اعراض کو د دې قران نه نو پس په تحقیق سره د بباری پورز د قیامت باندې وزرن ثقلا درون بوج بده چې کم دینو ګوي کې د بد ځان سره اوچتای ښا خالدین فیه او د به همیشه په دقه کې وسائلهم یوم القیامت حملا او بد به د دوی د پاره پورز د قیامت باندې هغه بوج یوم ينفخ فی الصور فتمورز باندې چې پوکې وهلې شي په تشپېلې کې ونحشر المجرمین الله فرمای او مونږه راجم کو د مجرمان لره یوم ایزن په د قورز باندې زرقن شینسترګي جمع د ازرق ته هغه کس چې رنگي تور وي او سترګې شنی وي تاسو په شله په خبره باندې هغه ډیر زیات چې کم دینو ګوي کې hebatناک او وحشتناک وي دیو جن حدیث مبارک کې راځي چې قبر کې کومه فرشته تپوس کوي نو هغه به چې کم دینو ګوي کې هغه به رنگ به توري او سترګې به شنی وي دا سه hebatناک چې کم دینو ګوي کې شکل به وي ښا نحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بينهم الا لبثتم الا 10 دا کافران يتخافتون بينهم دی په پټ پټ غږیږي یو بل سره
پټ پټ په یو بل سره په غوږ کې لګي الا لبثتم الا 10 یره تاسو لکه چې په دې قبر کې زما په خیال باندې صرف لس ورځې تیرې کړي ځکه د قیامت دا هولناکي دا به دومره سخت وي دا ورځ به دومره اوږده وي چې دې ته به خپل سابقه ټول عمر صرف لس ورځې ښکاره شي نو فرمایي الا لبثتم الا 10 نحن اعلم بما يقولون دا الله فرمایي بشک مونږه ډیر عالمان یو په هغه سبا چې دوی وای اذ يقول امثلهم طريقه په هغه وخت کې چې وای امثلهم طريقه الا لبثتم الا يوما افضلهم طريقه دې کې چې کوم کس چې کم دی نو ګویا کې هغه ډیر زیات چې کم دی نو ګویا کې خره وشوالوي نو هغه به پکې ورته سوي الا لبثتم الا يوما تاسو خو وخت نه دی تیر کړی په قبرونو کې مگر یو ورځ هغه ورته نه لس ورځې چرته دي ورځ مو لاغه تیر کړی دا ها په دې کې چې څوک ډیر پوي کنه په دې کافرانو کې هغه ورته وي چې نه دا اوس ورځ چې په کوم حساب روانه ده نو د دین خو معلومیږي داسې چې زمون سابقه ټول عمر دا صرف یو ورځ په مقدار باندې و ويسالونك عن الجبال ودي سوال کیستانه حبیب په بار د غرونو کې چې دا غرونه به دا دومره درانه غرونه به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې په هوا کې باد کوي نفقل او اي حبیبا ينسفها ربي نسفا باد بکی الله رب العالمین دی لرا خوار بکی الله رب العالمین دی لرا نسفا فخورولو سرا نسفت الريح الشيء دا چې کم دینو ګویا کې دا سیلی چې راشي او دا ذرات چې کم دینو ګویا دا په هوا کې چې کم دینو ګویا کې والوزي دي ته نسف ویل کیږي نو فرمایي ينسفها ربي الله رب العالمین به د ذرات په شان دی والوزي نسبا فالوزول سرا فيذرها قاعا صفصفا نو پریبک دی الله رب العالمین دی لرا دی غرون لرا یعنی دی مواضع لرا قاعا میدان صفصفا هموار الله بد دی غرون په ځای چې کوم لاندې سطح پاتې شولا دا الله دغه شان چې کوم دین انوار میدان جوړ کی لا ترى فيها عوجا ولا امتا زمینی اے حبیب پد قزمکه کې عوجا سکوغواله ما تو ګوره کوغواله داس چې اونچ نیچ دا به کې نبی ولا امتا او نه به کې دنګواله وی امتا ولا ارتفاع لا ترى فيها عوجا لا انخفاضا ولا امتا ولا ارتفاعا نشيب و فراز به ختم شي لوړ او جوړه به کې ختم شي او دا پټوله څه شي دا به یو شان شي نو فرمایي یومئذ يتبعون الداعي دا غورز دا چې دی با ورپسې شي الداعي درابلون کی دا خلق پټوله په اسرافیل علیه السلام په شپېلې پسې ورپسې شي لا عوج له چې کله بشپېلې ووهي دا خلق پټوله د خپل قبرونو نه روان شي لا عوج له او نشته د کوګوالي د اسرافیل علیه السلام د پارا معنا دا چې دوی به کوم نه وایي چې دا هغه د شپېلې نو ورستو کګېدې نشي سیده په میدان محشر ته روان دي تاسو پوښتنه په خبره باندې نو دا هغه د دې بلنې نه بدی کګېدې نشي خپل اختیار کې بدوي نه وي دوی به سیده چې کوم نه د محشر د میدان ته روان وي نو شاباش فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن نو لا عوج له نشته کوګواله د اسرافیل علیه السلام د پاره یعنی د شپېلې نه څوک اخوا د پاتېدې نشي کېدې نشي وخشعت الاصوات للرحمن او ټټ بشي اوازونه خشع خشوع چاته ویل کیږي ټټېدل ته ویل کیږي عاجزۍ ته ویل کیږي نو ټټ بشي اوازونه للرحمن الله رب العالمین ته نسوک په تیزه خبرې نشي کولای فلا تسمع الا همسا نو ته بناوري اے حبیبا مگر صرف کشاره د خپل د چا د خلینو आवाज هم ناروزي دومره د خوف چې کم دینه ګویا کې یو منظر وي یوم اذن دا هغه ورځ دا لا تنفع الشفاعه چې نه په بنوت کې شفاعت الا من مگر هغه چاته اذن له الرحمن چې الله د هغه په حق کې اجازه کړې وي حيث صار مشفوعا دا اولی په تاسو په ترجمه آسان شي چې دې څه شي دې مشفوع شي ورضي له قولا او جرا الا من رضي له قولا ده هغه چا په حق کې به شفاعت فائدہ ورکړي رضي له قولا جرازي شي الله رب العالمین دا غره لپاره په وینا باندې د شفاعت حيث صار شافعا حيث صار شفيعا دا مخکنه
دا به چې کوم مشفوع شي څوک به مشفوع جوړیږي دا فیصله د چا ده د الله څوک به شفیع جوړیږي دا فیصله د چا ده الله ده نو شفیع به څوک وي نبی علیه الصلاۃ والسلام به وي عالم دین به وي پرون یو کس سوال وکړو چې عالم به هم وي او علم چې د هر چا سره دی نارینه او کو زنانه الله به ورته د اسمان د ستورو په مقدار باندې جهنميان او دوزخیان هغه ځان سره په خپل سفارش باندې جنت ته بوزا خصوصي سفارشونه به پکې وي ګورې ها تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه اویس قرنی رحمت الله علیه حدیث کې راځي هغه ته به الله وایي چې تلک شاته وګوره چې شاته وګوري په محشر کې نو په ټول دوزخ باندې به نظر شي نو وایي به الله ته چې خدای باندې جنت ته پرېږده وکړه الله ورته فرمایي ستا د نظر د لاندې کې څومره دوزخیان راغلل تا حد نگاه ستا په سفارش باندې ټول په ټول جنت ته دی وجه سره اویس قرنی کې دوه کمالاتو یو د نبی علیه السلام سره عشق او محبت ډېر سیواو او درې د مور خدمت ډېر زیات کول ان له ام وهو بها بر حدیث مبارک کې راځي د مور په دعا باندې رنگ دی او چې څوک د مور په دعا باندې رنگ وي نبی علیه السلام فرمایي یوازې دا نه چې خپل به جنت ته ځي الله به فرمایي چې ستا د سترګو د نگاه د لاندې څومره دوزخیان راغلل ټول د ځان سره جنت ته بوځه نو فرمایي ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله رب العالمین عالم دی ما بين ايديهم په وړاندې حالات د دوی باندې د امور آخرت وما خلفهم او په رستو حالات د دوی باندې د امور د دنیا په دې ټول د الله علم دی ولا يحيطون به علما او دوی احاطه نه کوي به په دې ما ذکر باندې علم د علم دوی ته خپل مخ کې ورستو ټول احوال دا دوی ته نه معلوم وعنت الوجوه للحي القيوم او كزبشي الوجوه مخنا للحي القيوم اغه یو ذات جاغه ژوندې دي او هغه قیوم دي همیشه پاتې کیدونکي دي سرونه بټول ټیټ شي الله تعالی وقد خاب من حمل ظلما او په تحقیق سره ناکام او نه مراد بشي هغه څوک حمل ظلما چې د ځان سره ظلم اخیسته دي ظلم بار کړی دي کفر د ځان سره د نیکونا او د مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما د بني یریږي نه د زیاتین او نه د کمینا وكذلك انزلناه قرانا عربيا او دقرن يوم نازل کړی دی قران کریم لا قران عربي دی وصرفنا فيه من الوعيد بار بار مکرر کړی دی په دې کې د وعیدنا لعلهم يتقون دې لپاره چې تقوا اختیار کړي او يحدث لهم ذکر او يحدث لهم ذکر یا پیدا کړي دوی لپاره ذکر یا دهانی قران کریم د دې لپاره د جديد یا دهانی بار بار چې کوم دنه مخه تکي فتعال الله الملك الحق بلند بالا دی الله چې هغه بادشاہ دی او حق دی ولا تعجل بالقران تلوان مطلق القران باندې من قبل ان يقضى اليك وحي مخکې د دې چې پورا کړل شي تا وحي ده وقر رب زدني علما او وایا ای رب زما سوا کې علم زما لرا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فتحقيق سره حکم کړو موږ ادم عليه السلام ته سه حکم مرته کړو چې لا تقربا هذه الشجره دا حکم مرتکړ من قبل مخکې د خوراک ته غینا فنسیا دنه چې کوم نه خبر دی نبی وو د دې وجنه الله رب العالمین هغه په دې باندې چې کوم نه وایي د جنت نه راو باسر نو ولم نجد له عزما الله فرمایي د نهیر راغلی او ولم نجد له عزما او منو مندل د لپاره عزما مضبوط اراده د ګنا واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ندير ونباسي خامخا تاسو دوار د جنت نه فتشقى مشقت کې بپریوزي مفت روزي ملاويږي او دنیا ته چې کله کوز شي نو بیا به زمینداره کې نو بیا به چې کوم نه وایي کې خواري وکړي بیا به مشقت درته ملاويږي نو په مشقت کې به پریوزي نو مشقت نه مراد دنیوي مشقت دی یا مشقت نه مراد دواړه مشقت اخروی دی نو فرمایي ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى استاد تعالی الله تجوع فيها چې نه وګيږي په دې جنت کې ولا تعرى او نه بربنديږي نو تا ته الله دلته مفت خوراک درکړي کښتا هیر کړیو وکذالک اليوم تنسى هم تقر من ورځې په تهیر کړل شي وکذالک نزي من اسرف او تقر من بدل ورته هغه چاته چې څوک اسراف او ظلم کوي ولم يؤمن بآيات ربه او ایمان راوړي آیاتونو در خپل باندې ولا عذاب الاخره اشد وابقى او عذاب د اخرت تعالی سخت او باقی پاتې کیدونکي دي افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون آیا افلم يهد لهم آیا سمجھ کرا نغللو دیتا دا خبر دیتا پا سمجھ کرا نغلل دی اہل مکہ ہوتا کم اہلکنا قبلهم من القرون یا افلم یهد لهم آیا دی قرآن کو نخود لدویتا
دا خبره کم اهلکنا قبلهم من القرون څومره ډېر هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی د هغې په کورونو باندې ورتېرېږي دوی چې کله د مکې نه شام ته ځي نو ولې دوی د دغې عادیانو سمودیانو په کورونو باندې تېرېږي نه ان فی ذلک لآیات لأولی النهی ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما او که چېرته نه وي هغه کلمه کومه چې وړاندې شوې ده د جانبه د رب ستانه چې هغه تأخیر د عذاب دی الی یوم القیامه لکان لزاما نو به دا عذاب لزاما لازما دا به په دې پورې چسپان و پیوست به و اجل مسمى او هغه نیټه هغه چې کوم دی نو ګویا کې هغه متعینه نو الله فرمایي ولولا کلمة واجل مسمى دا عطف ته په هغه ما قبل باندې ها تطبیق د عبارت تاسو کوي ها ولولا کلمة واجل مسمى نو لکان لزاما نو دا په دې پورې چې کوم دی نو اوس په دې پورې انخت او عذاب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك صبر کوه په هغه سبا چې دوی وایي او تسبیح وایي په حمد در خپل باندې قبل طلوع الشمس او قبل غروبها مخکې د راختلو د انوار نه او مخکې د پریوتلو د انوار نه نو تسبیح نه مراد د صلات دی نو معنا دا چې د انوار د راختلو نه مخکې مونځ کوه نو د دې نه د نماز فجر تر نه ثابت شو اوقات او قبل غروبها د غروب الشمس نه مخکې نو ظهر دی عصر دی دا چې پکې چې کوم دی نو ګویا کې را داخل شو ومن آناء الليل او د اطرافو د شپې نه نو یو اوله حصه د شپې د ماښام او د ماخوستن په شکل کې تاسو پوه شئ نو فسبح نو تسبیح کوئ یعنې لمونځ کوه و اطراف النهار او دغه رنګې اطراف د څه څیزو د ورځې نو الله رب العالمین فرمایي چې آناء الليل و اطراف النهار نو دې کې دا پنځه واړه منځونه دا په دې کې داخل شو لعلک ترضى د دې لپاره چې ته راضي شي په څه شي باندې ته راضي شي ته په ثواب باندې راضي شي ته ډېر خوشاله شي په دې باندې معلومه دا شو لمانځه کې الله رب العالمین خوشالي کې د اعلی ذکر الله تطمئن دې باندې اصل سړي دا زړه چې کوم نه خوشاله شي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم او تمغدوا عينيك استرګې خپلې نو ګوره اوس بدل تاسو دا عینین دا په مقام د مفعول کې راغلی نو معنا به د چا کوي او ولا تعد عیناک هلته په مقام د چا کې راغلی د فاعل کې ترجمه کې به ګوره ډېر احتیاط کوئ ترجمه کې به ډېر احتیاط کوئ مقام د فاعل او مقام د مفعول په دې کې به ترجمه د هغې مناسب کوئ نو ولا تمدن نو ته مه اوږدوه خامخا عینیک سترګې خپلې الی ما متعنا به هغه څه ته چې مونږه عارضي نفع ورکړې ده په هغې سره ازواجا منهم انواعا منهم چې هغه انواع دي دوی کې مونږ هغه مختلف انواع او اقسام چې کوم دی نو ګویا کې د دوی هغه مونږ دوی له ورکړي دي زهرة الحیات الدنیا دا زینت دی دا چې کوم دی نو ګویا کې ښایست دی د ژوند د دنیا لنفتنهم فیه دې لپاره چې مونږ وازمویو دوی فیه په دقه کې ورزق ربک خیر او رزق د رب ستا په جنت کې خیر دا ډېر بهتر دی او ابقا و ادوم او ډېر زیات باقي پاتې کېدونکی همیشه دی ستا رب چې تا له کوم رزق په جنت کې به درکوي هغه ډېر بهتر دی وامر اهلک بالصلاه واستبر عليها او حکم کوه اهل ته په مانځه باندې واستبر عليها او صبر کوه په مانځه باندې مونځ ډېر غټ صبر غواړي ځکه اقامت الصلاه د مونځ نظام قایمول دا چې کوم دی نو ګویا کې دا ډېر لوی ګران کار دی لا نسألک رزقا الله فرمایي موږ ستا نه رزق نه غواړو چې ته چاته چې کوم دی نو رزق ورکړي نحن نرزقک مونږ به بلکې رزق درکوو تا ته والعاقبة للتقوى وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه او وایي دوی ولې راتلل نه کوي مونږ ته دا نبی علیه الصلاة والسلام بآیة په یو معجزې واضحې سره زمونږ د ډیمانډ مطابق من ربه د جانبه د رب خپلنا اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الأولى آیا راتلل نه دي کړي دوی ته بینة هغه واضح دلایل ما هغه فی الصحف الأولى چې کوم په وړاندې صحیفو کې دي آیا دوی ته هغه بیان نه دی راغلی دوی ته چې کوم دی نو ګویا کې هغه واقعات نه دي راغلي کوم امت چې مو باندې معجزه غوښتلې ده بیا یې ایمان نه دی راوړی الله پې عذاب رالېږلی دی ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله او که چېرته مونږه هلاک کړی وې د اهل مکه ولره په عذاب سره من قبل محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت او د بعثت نه مخکې مو دوی هلاک کړی وې نو لقالو ویل به دوی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا خدایا ولې تا راونه لېږلو مونږ ته یو پیغمبر اتمام حجت خو به دې راباندې کړی و که نه خدایه فنتبع آیاتک نو مونږ به تابعداري کړی وې د آیتونو ستا من قبل ان نذل مخکې د دې نه چې مونږ ذلیله کېږو په قیامت کې ونخزع او مونږ رسوا کېږو په جهنم کې نذل فی القیامة ونخزع فی جهنم
قل هو يا حبيب كل متربص هر یو د جماعتنا انتظار کوونکی د انجام خپل تربص تاسو هم انتظار وکړئ د انجام خپل فستعلمون من اصحاب الصراط السوي زرد چې تاسو به پوه شئ په هغه چا باندې من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى څوک دي هغه خاوندان د نیغې لارې او څوک دي په صحیح لاره باندې تلونکي. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. کفار نه چې کوم څیز واخیستلی شي عاریه ته نو هغه معرفه کې داخلېدلی شي حربي کافر نه یو عام کافر نه دی حربي کافر دی دا حربي کافر دی. تاسو به د عام کافر د ذمي د مستأمن او د حربي کافر ترمنځ فرق وکوئ. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله رب العالمين لطلباء وطالبات الصحيح فهم علم القرآن الكريم نسيب الله زمون كمال القرآن معاف الله زمون جرمونا زمون گناهنا معاف الله القرآن دا خدای دا درس دا وجنا کریم الله دا طالبان و دا طالبات نور عبادت تنسلیږي الله دا ورته په ډېر ډېر سره عبادتونه باندې قبول الله ذریعه د مغفرت او د نجات د دې او د دې د کورونو د دې د والدینو او د دې د رشتہ دارو ټول لپاره د درس قرآن جوړ وصلی الله علی نبی کریم.